د بابا امن خطاب درته حاصل له خو بابا امن نشته د مختلفو خلکو د ډمانو د فنکارانو قاتلان هغه گرفتاریږي لیکن د یو لوی عالم چې پاغي باندې ټول قوم جړېدلې دی د هغې قاتل چې دی تر اوسه تر ګرفتار اوسه پورې د قاتلانو ګرفتاري ونه شوه. څنګه ګڼې چې د حکومت ناکامي ده که د جمعیت علما اسلام ناکامي ده چې تر اوسه پورې دوی دومره پریشر بلډ اپ نه کړي چې د شیخ صاحب د قاتلانو درمنو کتونکو دا وخت مونږ په جلسګاه کې موجود یو. دلته کې د جمعیت علما اسلام مرکزي او صوبایي قائدین را روان دي، سره رسیدلي هم دي. په دغه سلسله کې مونږ سره دا وخت د باجوړ سره تعلق لرونکي سریټر عبدالرشید صاحب موجود دی. د بابا امن خطاب ورته حاصل دی، خو د هم پر خپلو اوږو باندې او پر خپلو لاسونو باندې بېشمېره جنازې اوچتې کړي دي. په باجوړ کې تاسو ته یاد شي یوه دماکه شوې او په هغې کې د جمعیت علما اسلام کارکنان او علما کرام ډېر قائدین په هغې کې زیاتره د کارکنانو شهادتونه شوي وو. هغوی دلته کې تشریف راوړی د دې سره هم څه خبرې کوو. سنیټر صاحب څنګه یې جي؟ ډېره مهرباني الله مو خوشحاله را سنګر خان تاسو ښه د بابا امن خطاب درته حاصل دی خو بابا امن نشته، څه به راته وایئ؟ نو دې کې خو شک نشته چې امن نشته، خو ځکه د امن لپاره هلې ځلې روانې دي. نن چې دا کومه جلسه ده په دې ټول KPK کې چې دا هلې ځلې دي او دا جرګې دي او دا احتجاجونه دي، امن نشته. او امن اوس د دې قوم د ټولو نه غټ ضرورت ګرځېدلی دی او دغه وجه ده چې نن ټول قوم په یو خوله د پښتن چې کومه خطه ده هغه هم دغه یو اواز دی چې موږ ته هېڅ نه دی پکار سوا د امن نه. نو په دغې حوالې سره اوس د حکومت دپاره د دغې امن چې د چا په لاس کې چابیانې دي د هغوی دپاره دلچسپي او سنجیدګي اخیستل دي او د قوم ته امن ورکول دي او دا تخریبکاري دا د خونریزۍ کلچر ختمول دي. ستا به څنګه ختمېږي جي؟ تاسو هم جمعیت هم ګڼ شمېر شهادتونه ورکړل، کارکنان یې شهیدان شو، قایدین یې شهیدان شو، سلسله ودرېږي نه. ستاسو به خیال باندې څه وجه کېدی شي چې دا امن رانغلو تر اوسه پورې؟ بس په دې کې ډېر عوامل دي، ډېر محرکات دي چې د هغې د وجې نه امن نه راځي. خو د ټولو نه غټه خبره دا ده چې زمونږ کم چې د 9/11 پالیسي ده موږ هغه تبدیل کو او موږ دې وخت کې دا د اپریشنو دا د جنګونو دا کلچر پرېږدو، ابهام و تبهیم ته لاړ شو، مذاکراتو ته لاړ شو او په د امن چې څو سټیک هولډر دی راوستی شي هغه انټرست او دلچسپي واخلي چې بدامني د ملک تباهي ده او د ملک په نقصان باندې تمامېږي چې د دې لپاره هغې هلې ځلې وکړي. سنیټر صاحب تقریبا چې نن 240مه ورځ ده چې د شیخ صاحب شهادت شوی دی، تر اوسه پورې د قاتلانو ګرفتاري ونه شوه. څنګه ګڼې چې د حکومت ناکامي ده که د جمعیت علما اسلام ناکامي ده چې تر اوسه پورې دوی دومره پریشر بلډ اپ نه کړي چې د شیخ صاحب د قاتلانو ګرفتاري وشوه؟ جی دا د حکومت ناکامي ده. حکومت څوکیدار دی، هغې په دې باندې تنخواګانې اخلي د ریاستي ادارې، سکیورټي ادارې، انټیلیجنس ادارې چې هغه به د دې قوم باشندګانو ته د دې ملک شهریانو ته امن ورکوي او د هغې د اینې تحفظ به ورکوي. اوس یوازې شیخ ادریس نه، د دې نه مخکې په زرګونو علما وژلی شوي دي، د هغې رزلټ صفر دی، د هغې د دوی سره راپورټ نشته. شیخ ادریس دا یو عام قتل نه دی، دا یو لوی انسانیت په دې خاوره باندې وژلی شوی دی. نو د هغې 4 ورځې تېرېدو باوجود دا د ریاست هم ناکامي ده، دا د ادارو په کردار باندې هم سوالیه نشان دی او دا د دوی د ناکامۍ یو لوی دلیل دی چې تر اوسه پورې دلته کې د مختلفو خلکو د ډمانو د فنکارانو قاتلان هغه ګرفتاریږي لیکن د یو لوی عالم چې په هغې باندې ټول قوم جړېدلی دی د هغې قاتل چې دی تر اوسه ګرفتار نه شي. موږ جام کوو، دا ملک به موږ بلاک کوو، دا ملک به موږ چې زمونږ قاتلان نه میلاویږي موږ به د عمل چلېدو ته نه ورکوو. د کراچۍ نه د باجوړ او د خیبره پورې به دا ملک سره په احتجاج وي. نو انشاءالله جمعیت علما اسلام دا ځل سنجیده اقدام کول غواړي او د خپلو علماو د تحفظ لپاره خپل ذمهداري هغه چې نن به سره تحریک اعلان کېږي. نو دا د مشرانو خبره ده، زمونږ تجویز هم دا د تحریک آغاز دی. قائد جمعیت هم دا ویلي چې دا نن جلسه کې دا به د تحریک آغاز وي او انشاءالله دا تحریک به روان.